أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ مائدہ لفظی معنی ده دسترخوان. پدې کې چونکې د مائدې د دسترخوان ذکر شوی دی د عیسی علی السلام او دغه د ملګرو ندی وجنه د اغې نوم د مائدې ګرځیدل دی، یعنی هغه صورت چې د دسترخوان ذکر پکې شوی دی. ندی مراد دا نه وي د نمونه چې کني هغه مضمون یې پکې او نور څه پکې نه وي، نه دغه مشهور یو شی الله تعالی روالي او دا د حدیبیه صلح چې وشوله د اغې نه بعد نازل شوی د شپږم یا د ومه هجری د دې کالونو کې دا نازل شوی او هغه وخت کې اسلام دې طاقت ته رسیدلی او چې تقریبا ناقابل شکست کو مضبوط شي مسلمانانو مضبوط سټیټ او مضبوط حکومت د دوی جوړو او بیا نو هغه حکومت کې د هغه اجتماعي معاملاتو کې د الله تعالی احکامات دي د سفر د حج سفر همدارنګ د حلال او د حرامو د نکاح د شرابو د سود د جواری د حرامو دو همدارنګ د قسم ان دا د هغه معاشرتي احکاماتو کې څه حکمونه دي د سورته مائده کې هم سورته مائده کې هم او دویم الله تعالی ورته فرمایي چې تا ته موږ کوم قوت درکړې ده او استاد مسلمانانو ملګرو ته نو حق باندې قائم اوسېږي چې تا خو دې کو نه پځيږي دي نه او بل په يهودو نصارو باندې کې بار بار په دې کوم ذکر شوی دی هغه ته دعوت ورکړی شوی دی هغه بدی ذکر کړی شوی دی هغه ته بدلایل سره خبره شوی دی يهودو نصارو اهل کتاب ته هم نو هغه حالات چې سړی ذهن کې کله راولي چې داسې کیفیت وو چې د مسلمانانو دا حالت وو په دې وخت کې الله تعالی څنګه کوم خبره کړې ده نو بیا په خپل حالات باندې منطبقي به انسان اسانه سره پويږي په دې باندې الله دې موږ تاسو پويږي. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اوفوا پورکئ بالعقود ټول وعده او د وعدو باندې کې بار ذکر شوی دی عام وعده الله سره وعده خدای د خاوند وعده نوکر او د مالک وعده د نوکرۍ وعده د وزیر وعده عوام سره عوام وعده وزیر سره هر وعده ته اشاره دا الله تعالی مخصوصه وعده ذکر کړی نه ورکه وعده وحلت حلال کړی شوی دی لکم تاسو لپاره بهیمه الانعام بهیمه هغه جنور ته ویل کیږي چې د هغه په आवाज کې ابهام وي لفظ د ابهام د اصل کې ابهام معنا چې په کویږي نه لکه ګډه به زی ا او با وی وغیرہ کوي یا چرچړې دي نوګه په کویږي چې څه وایي نو هر आवाज کوونکې انعام دا عموما چارپایو ته استعمالي څلور په ولا لکه ګډه بيزي غوا میخه دغه ته استعمالي او دا تقریبا ټول جناور په دې کې راځي ندی وجنا الله تعالی ته اشاره کړی دا هغه اوهلت حلال کړی شي لکم تاسو لپاره بهیمه الانعام ساروی د سورته مائده ورستو شپږم نمبر کې هغه تفصیل راځي الا مگر ما هغه یتلا چې لستلې بشي علیکم پتا سبحانه یعنی بیان براشي اوس بیا په پوي شي چې کم حرام دي غیر محلی حلال مګنئ الصید اخکار وانتم او تاسو حرم په احرام کیږي اخکار حلال ده په احرام په حالت کې بخکار هم نه کوي الا مگر ما هغه یتلا چلستل بشي علیکم پتا سبحانه غیر محل الصید یعنی تاسو حلال مګنئ په حالت یعنی اخکار په حالت د احرام کې وانتم حرمون چې تاسو په احرام کې حرمون حرامي په احرام حالت کې ان الله بشکل تعالی يحكم فیصله کوي ما ده خبره یرید چې هغه وغواړي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تحلوا تاسو حلال مګنئ شعائر الله نخدال تعالی شعائر نشانه ته ویل کی او شعائر جمع ده او دې باره کې مخکې ما تاسو ته تشریح کړی و لکه زمونږ پاکستان ده د دې جنډا د پاکستان شاعر ده حالان یا کپڑا ده
خو چې کله سپین آشنا او ستاره پیرا شي د شاعر جوړ شي لکه قومي ترانه همدارنګه تر نور شونه چې هغه خپل نشان جوړ شي انسیګنا جوړ شي داغه د لپاره مونو جوړ شي داغه لپاره هغه ته اشاره نو همدغه رنګ د الله نشانات دي لکه بیت الله ده لکه مسجد نبوي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال دي صفا ده مروه ده وغیرہ احکامات ټول سورۃ حج آیت نمبر 32 32 کې الله تعالی فرمایي 32 سورۃ حج ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب څوک چې تعظیم کوي د الله تعالی د شاعرونو نو د دې سره اصل کې د تقوادارونو ده دا د الله د شاعرو احترام کوي مګنئ تاسو شعائر الله نشانه د الله تعالی حلال مګنئ ول الشهر الحرام او نمیاشت د عزت ول الهدي او نه قرباني جناور قرباني د پاره چې کم سروي مخصوص کړل شي ول القلائد او نه هغه سروي چې پټي بکیا چول شي د قرباني د پاره د عید قرباني ده د حج قرباني ده هغه به د نشانو چې کنه د کې پټي واجول شو نو لاره کې وجتل چا ورته سنو ویلې معلومه ده چې د حج تزي او د حج د پاره ده ولا او نه امینا لن کی البیت الحرام د کعبه طرف ته بیت الله طرف ته یعنی مثلا شپون کې د غیبوزي اول ته خرڅي یا د سړی خپل ځان سره د عمره لپاره حج لپاره یا بل څه لپاره خو چې الته بوزي دي لپاره چې الته حجانو او یا د عمره کوونکو لپاره آرام راشي هغه ته اشاره یبتغون اغوی غواړي فضلا من ربهم د خپل رب طرفنا ورضوان ارزمنتیا د زناور روان کړي دي لپاره چې دې ذری سره د الله رضا لټي قرباني کوي الته و اذا هر کله حللتم چې تاسو حلال شي ان تاسو احرام خلاص کړي فاصطادوا نخکارو کوي بیا حکم نه ده چې کنه خامخ اخکارو کوي یعنی که اخکار مکو نه بیا او کوي خیر ولا یجرمنکم او مجبور دینه کی تاسو شنآن دشمنی قوم دی قوم فسبانی ان داچی صدوکم تاسو من کوي اغوی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا داچی تاسو زیاته او کوي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې معنی کړو او دلته قوت بیا مسلمانانو ته ملاو شو نو اسنا چې تاسو د بل دشمنی د الله تعالی د کور نه اسارولو باعث جوړ نکي ورستو بیا په صورت توبه کې دې منع کړل شو چې بیا بن راځي او استل شو او کافر لپاره اوس مسجد حرام ده خو حکم خو عام ده نو حکم د عام نکانو کې ده عام نکانو کې لکه جمعات ته مونږه جمعات اوس مونږه مثلا بل یو تربور ده او یا بدیدار ده وغیرہ چې جمعات زه ما جمعات بن راځي یا ما سره دې گاڑی کې حج ته نه یا دې کاله ته حج ته نه ځکه چې زما یعنی هر هغه کار چې دې کین نه بند کې سړی یا قوم او د بدی په بنیاد باندې نو مجبور دي نه کی تاسو شنآن قوم دشمنی دی او قوم اندا چې صدوکم تاسو منه کوي تب اخر کی جواب درکو ان شاء الله واذا حللتم مجبور دینه کی تاسو ولا یجرمنکم مجبور دینه کی تاسو دشمنی دی او قوم دا چې تاسو منه کوي هغه د مسجد حرام نه انت عادتو یعنی په دې خبره چې تاسو زیاته او کوي تعتدو اوس دا آیت مخکمه تاسو ته ویلي دا آیت بیا اصولي آیت ده یعنی دا قاعده ده قاعده کلیه ده د هر کار د لپاره اصول دي بس دا ځان لپاره جوړه کا نو هیڅ مشکل او فرقه پرستی ونه جوړیږي بیا هغه دا ده وتعاونوا او مدد کوي دیو بل سره علی البر بنکای باندې والتقوا او په پرهیزګاری کې ولا تعاونوا او مدد مکوي علی الاثم په ګناه باندې والعدوان او په زیاتی باندې څوک کوم چې خکار کوي هغه سره مدد کوي کستا د پرټي دیو کنه ده کستا د وطن دیو کنه ده کتا دوست او که دشمن ده هر څوک چې خو چې خکار کوي امداد کوي او څوک هم چې دې چې بدکار کوي هغه سره امداد مکوا کله پارټي دې او کورور دې کرشته دې وغیرہ وغیرہ هغه سره مدد مکوا واتقوا الله او يرګي د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکوم کړي الله دې تاسو معاف کړي او څنګه حرام بیانې الله تعالی حرمت حرام کړی شوی دي علیکم پتا سمانه المیتۃ مردارا عام مردارا چې ماری خفي کړل شي مخکې راځي بیا والدم او وینا بغیر د عللولو نه چې کم مرشي والدم او وینا نه مراد په سورته انعام آیت نمبر 145 یو سلو 15 ختم کړي او 145 کې چې دم مسفوحا هغه وینا چې په عللولو وخت کې اتیزی سره اوزي هغه مراد ده
ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر سور د دې سره غوخه نه د مراد چونکه دلته بیان د خوراک په بنیاد باندې ده نو دی وجه الله د غوخه ذکر وکړ داغه چربي داغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په يهوديان باندې لعنت ویلې ده چې الله په دې باندې دا شیونه حرام کړل او دې د هغه چربي په غلاو کړل او هغه چربي به استعمال ولا نو لعنت ته په دې قوم باندې الله دې موږ تاسو داسې لعنت نه بچ کړي وما او هغه شی یا هغه زناور دلته صرف زناور نه ده هر هغه شی وهلا چې आवाज اوچت شي لغیر الله لواز سوا د الله تعالی نه به په زناور باندې ساروی باندې یعنی د بابا سے پونم دی او د کاکا سے پونم دی او د فلانی پونم دی او د فلانی پونم دی هر ځوان چې الله نه علاوه د بل چا پونم باندې شو نه بس هغه حرام کاغه صادر دی او کاغه دوپټه ده عموما د پټي موټي مال پراتی وي او کمال غدا او قبل شي والمنخنقه او هغه ساروی چې مړکړی شي وي خپې کېدو په صورت کې ماري چا بند کړی ماري بند کې واغې بنیاد باندې مړ شو مردار شو والموقوزه او هغه ساروی چې وستری شي وي په سټو باندې یعنی په کوتک واله شوی دی په کانی وستل شوی دی تری شي باندې نه وستل شوی چې ویل تی تلی موږ په پښتو کې وته سټو وایو کنه په هغه باندې او مضبوط شي باندې وهل شي والمتردیه او هغه ساروی چې برنه غورځیدلی وي غر کې راتلی شي یا لارې کې وغورځيږي یا اکسیډنټ وغیرہ وشي والنطیحه او هغه ساروی چې په اخر وهلی شي وي یو اخر یو دوه تارو جګړه ده او د بل اوه او کلمو کې ابل ځکه هغه مړ شو نظام حرام دی وما هغه اکلا چې خړلې وي السبع درنده پلان شرمق وغیرہ دې خړلې ده او نیم پاتې دي نه یا مدار کړي له خړل نه دا حرام دي الا مگر ما هغه زکیتم چې تاسو پاک کړي پاک نه مراد ذبح کړي صاحب کې وا او غرور سي دا ټول کیفیتونه پتیر دي یا یو پیر غلې ده خو صاحب کې دا او تاسو چړ راکړه دا حلال شو وما ذبح او هغه چې ذبح کړي شي وي علی النصب نصب معنا می تاسو مخکیم کړي وا معلوم ځای معلوم ده لکه موږ چوکونو باندې نمونه ولي کو فلانه چوک او دغه خاص کر هغه درگاهونه مراد دي چې هغه د الله په مقابله کې کاغذ زیارت ته او کاغذ چا د بت پونم باندې ده کاغذ بل چا ده په خلک ورزي هغه ته د تعظیم په بنیاد باندې عزتمن هغه ځای غني د تبرک ولا غني هغه ته ویل کی عام معنا خلک نو سب کوي د بوتانو یوازې بوت نه ویل کی هر نمایاں ځای هر نمایاں ده بعضی دینو کې خبوتان نه خو خلکو د تبرک لپاره باغته باندې جانډي لګولي او بیا ورزي باغته کې قربانيان یا نور شي نه کوي نه لا وای دا حرام دي وما ذبح على النصب او هغه چې ذبح کړی شي وي په داسي نمونه شي زینو باندې وان او دا چې ان حرام دي دا هم تستقسمو چې تاسو تقسیمو کوي بالازلام په غشو باندې غشي دا قران دازي چې موږ ورته وایو او دا افغان خلک ورته پچوي دا شونه حرام دي په د باندې چاته شی نه اصلي ها یو صورت د دې د قران دازي او یا هغه د پچی حلال دی هغه دا ده چې دوه شیونه په حلالو کې گیر شوي او فیصله نشي کولای چې کم کارو کوم نو په دې وخت کې ډول حلال دي نو په دې وخت کې شاید قران دازي وکړه هغه ګوګه چې تاسو ته مطمئن هو خو بیا فیصله هغه چې تاسو ته مطمئن او دا د دوی صورت حال او د کعبه ولو د مکه ولو کافرو قریشو چې دوی به یو تله جوړ کړی و او هغه تله به ژوند دوا په دې بیت الله کې کعبه کې او باغې کې بنه وو داسې مختلف تعداد کې بخشي وو دغه شي کنه دا کوم چې د تیر چې کوم بغماني مشتل شي نو اوخ به حلال کو اوخ به ذبح کو او بیا به ویل چې راځي چې د تقسیم وو کسان دي یا نه کسان دي یو لس کسان دي نو یو غشه به راوغه دوستو چې دا دې د پاره دي هغه کې بلې کلیو چې صفر ان دې ته سره سم ورکوي بده به وته دا بل دې پاره دې دا به راوغه سبب بلې کلیو چې نیم نو دې نیم ټول ویسي دا بل دې کلیو چې صرف سر دا بل دې کلیو چې صرف لره وغیرہ وغیرہ نه لا وای دا سي حرام دا تقسیم حرام دی او دینه مراد لاټري په صورت کې چې څومره شیونه دي دا ټول حرام لاټري په صورت کې ځکه چې هغه کې د بل هغه سړی حق وغلې کی ابل سړی حق وغلې کی او دته مې سر تک وای مخې تیر شوی هم ده چې دا په اسانتي سره ګټه کیږي ندی وجن الله فرمای دا حرام دي ذالکم دا تاسو لپاره فسقون ګناه ده سخت ګناه ده دا مکوي
اليوم ننرتی یا ایسا نا امید شول الذین کسان کفروا چې کافران دي من دینکم استاسو د دیننا فلا تخشوهم بس تاسو مې یریږئ د اغوینا وخشونی او ما نو یریږئ والیوم ننرتی اکملتو ما پورکلو لکم تاسو دپاره دینکم استاسو دین واتممتو او ما پورکلل علیکم پتاسو باندې نعمتي خپل نعمتونه ورضیتو او خوښ مکللو لکم تاسو دپاره الاسلام اسلام دینا د ژوند تیرولو طریقہ عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو صحابي ویلي کعب احبار چې دا يهوديو رسول عمر رضی الله عنه ته ویلي په بخاری او مسلم دواړو کې ذکر شوی دی چې کدا سي آیت په مونږ باندې راغلې وې دا د سورته مائده آیت نمبر 3 دغه حصہ نو مونږ په هغه ورځ ډیره لوی خوشحالي منوله دغه چې الله وایي نعمتونه مې در باندې پوره کړل او دین مې درته مکمل کړ نو دا ډیره لوی خوشحالي خبره ده نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې الله گواه دی یعنی الله باندې مې قسم وي چې دا آیت چې په کوم وخت کې نازل شوه دی هغه وخت ما ته یاد ده او دا د حج مقوا نه حمز الحجوا او په دې وخت کې اخیری آیتونه نه دی دایو او په دې وخت کې الله تعالی دا آیت نازل کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری حج او ورته ویل چې نن ما تاسو ته دین مکمل کو او دین په سبا باندې بیا لوی اختر دی لوی عید دی او دا لوی چې موږ د اندي خوشحالي په بنیاد باندې موږ مناو نو دوی عیدونه دي مسلمانانو دریم نشته او دواړه د قران او د دین په بنیاد باندې دي ورکوټه اختر موږ د روزي په اختتام باندې مناو او دا روزه د قران د نزول میاشته او دغه په اختتام باندې موږ مناو او لوی اختر د قران کریم د تکمیل په بنیاد باندې مناو دا د قران کریم د الله تعالی طرف نه د نعمتونو تتمه د تکمیل د الله تعالی د نعمتونو هغه ته او ډیر عجیب آیات مخکې دی باندې بیاسم شوه ده چې موږ چې کوم دغه بدعات کوو یا په دین کې زیاته یا کمه کوو نو الله و امام مکمل کړي دین مکمل دی په دې کې کمه نشته کله کله انسان ته ضرورت کې خواهش راځي کنه تاسو هم راځي چې راکا چې په همبر ژوند دی کاش وਹੀ راتله کاش ماته یو شی معلومات وي نو دې مطلب دا نه دی چې هغه تواکی ضرورت شته دې مطلب دا دی چې ستا عقل لا هغه ته نه رسیدلی یا ستا علم نه رسیدلی او ځکه چې الله وایي مکمل دی نو مکمل خو مطلب هم دا دی چې تاسو په هر وخت کې هر کیفیت هر مشکل راځي داغه جواب تاسو په دین کې ملاوي شي ځکه چې دین خو د یو عبادت نوم نه دی دا خو د دین نظام نوم دی نو دا نظام الله مکمل کړي د دې هر پهلو الله مکمل کړي دا فمانه د تر بسغه څوک هغه څوک چې مجبور کړل شي استقرار کې راشي حالت د مرګ او ژوند ته ویل کېږي د تکلیف په بنیاد باندې یا بمری او یا د حرام کوي نو بیا ژوند دی فی مخمصتین دلوګینا غیر متجانفین چې دې کوګواله کون کې نوی مایل نوی لاثم گناہ طرف تا فإن الله بشکر تعالی غفور بخنا کون کې رحیم مهربان دی یعنی دې حرام ته په داسې حالت کې گیر شو چې یا بمری یا بدا خوري نو دومره دی اخري چې هغه مخمصه ختم شي صرف او لګه ختم شي او استقرار د حالت ختم شي دې لپاره نه چې ځان دې په سربای او یا د دینه طاقت د وای نه جوړي او غدي بیا خوري نه صرف د مرګ او د ژوند د کیفیت دې په ختم کی دومره حدا پورې کغه یو نوړی یو کا اغوی یسالونک دوی تاسو کوي تا نه ماذا تشی وحل حلال شي دي لهم دوی د پاره دوی د حلال مبارک پختنه کوي چې د تشی دي قل ورته وایا وحل حلال دي لكم تاسو د پاره الطيبات پاک شینا دا بقدا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ښکار باره کې پختنه شي وا دغه کیفیت باره کې او اسیم حلال او حرام په کار چې موږ تاسو ټول پیژنو هغه ډیر اسانه خبره ده چې په هوا کې هغه سروي یا بزمکه باندې چې هغه ښکار کوي او هغه ښکار یا په مخوکه کوي یا په خله باندې کوي او یا په پنجه باندې کوي یعنی د بل جناور خورون کوي د بل جناور خورون کوي بزا حرام ده او اسانه قاعده په دې باندې اندازه لګوا د جناورو په تلون کې او جناور په نور باندې سوا د خرنا چې خر کې دا کی صفت نشته چې بل قرباني هغه کوي او دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیبر په موقع باندې باقاعده په حدیثو کې دا حدیث چې الله تعالی الته نوم غسته ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې خر حرام ده د خر غوښه حرام ده او دې نمک په خلکو خرم پړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړ چې دا حرام دي دا مخوره ځکه چې دې کې دا صفت نشته خرخکار نه کوي درنده نه ده بل جناور نه خوري او د نور صفاتونه پکې شته دي د حلال چې کوم صفاتونه دي
خو چونکې د دې صفاتونو سره برابرېږي نو دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د لپاره بیل الفاظ بیان کړ چې دا حرام دي نه علاوه زمونږ تاسو دا مونږ ملخ ورته وایي ملخ اردو کې ورته ټډي وایي دا حلال دي بغیر د حلال ولونه او د اوبو زناور ماهی وغیرہ دام بغیر د حلال ولونه حلال دي البته بیا په دې کې اختلاف د فقهاو په منځ کې شته چې آیا د اوبو اټول زناور حلال دي او کزنه حرام دي او زنه حلال دي دا بیا د فقهاو اختلاف ته زمونږ امام حنیفه بعض شونه حلال نه ګڼي او دین علاوه اهل حدیث وغیرہ ټول حلال ګڼي ځکه چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دي د اوبو ټول زناور حلال دي نو شاید هغه سره خپل دلیل دي سره خپل ډول متوسط واضح کړلې نغه طرف ته تاسو اشاره وکړي یو اصولي خبره بل مستقل څنګه چې د الله طرف نه د حرام خوړلو ګناه ده چې حرام خورنو ګناه ده اومدارنګي د حلال شي حرامول د دې دومره ګناه ده لکه څومره چې ته حرام حلالای دومره ګناه ده دم ځکه چې اصل خبره خو د حلال خوړلو نه ده کنه نه د حرام خوړلو ده اصل خبره د الله د حکم تابعداري ده چې ته د الله حکم مانی او کنه مانی د حلال او د حرام اختیار د الله ته حاصل ده د الله تعالی ته حاصل ده نو چې الله یو شی حلال کړی وي نو ته حرام وامه او چې حلال یو شی حرام کړی دی ته حلال وامه بده اسانه قاعده او الله تعالی د حرام ول ذکر کړل دلته حلال نه کړ ذکر د دې وجه دا ده چې حرام ډیر مختصر دی لکه ما تاسو ته ګوري په دې دوه فکرو کې ټول بیان وکړو چې دا حرام دي هغه نه علاوه د مړی یعنی د څاروي د مړ کېدو کیفیتونه دا څلور کېدل شي نو دا یعنی ټول خبره ټول په دوه یا په درو فکرو کې راځي نو دا دوه فکرو کې الله تعالی حرام ذکر کړل نه دینه مطلب دا چې دینه علاوه دا ټول حلال دي خامہ غزان نظر ما جوړ چې هغه حلال شي بدن باندې منع کی دمغه راته خلک کوي راسي کنه چې دا خرمه پیدا کیږي دا نه رسول الله صلی الله علیه و سلم خنه خشه خړل چې ملاو شوی انکار نه وکړ او چې نه ملاو شوی نو د صبر بهترینه نمونه رسول الله صلی الله علیه و سلم نو چې الله درکې او حلال باندې درکې استعمالولې پکار دي بیا الله فرمایي جواب ورکړي دا سوال وما هغه علمتم چې تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح د ښکاری زناورونه سپید باز دی وغیرہ مکلبینا د شرطونه دي مکلبینا یو شرط دار چې ښکار باندې حکم ورکړی وي تاسو څلور شرطونه دي یو شرط ده چې ته څاروي یعنی ز سپید یا باز د شهین ده هغه ته پر دې نو حکم ورکي چې اونې سره هغه ده وغیرہ اتنو چې الفاظ استادي یو شرط دویم تعلمونهن تاسو تعلیم ورکړی هغه ته د ښکار د نیولو تعلیم یافته وي هغه ته پخکار باندې اسپیره شاهین دی وغیرہ دا دې لپاره چې تا ته دا پته ولګي چې دا شی د ځان لپاره نه دی نیولای بلکې ما لپاره نیولای او دا په دې باندې کویږي دا د مالک ته نشم دا تعلیم دی ورکړی او د دې به پہچان کې فقهاو خبرې کړې دي چې کله ونی سي نو چې تور ته وای چې پریګی دا نو به پریګی دویم دا چې تا ورته ویلې نه وي چې اخرى هغه نه مخکې دور باندې خلل غولې نه د خوراک لپاره نو معلوم شو چې تا ته نیولای معلوم دی دا انده صرف اضافي دغه پہچان په بنیاد باندې بیان کړل نو دویمه خبره او خیمه مخکې راځي مما علمکم الله اغه نه چې تاسو تعالی تعلیم درکړې ده یعنی تاسو ته چې کوم علم الله درکړې ده صلاحیت درکړې ده همدارنګه کې په دې ځناورو کې دا صلاحیت وی او ته د علم ورکول شي نو ورکا دا دویم شرط کنه د تعلیم دریم فکلوا اخری مما دهغنا امسکنا علیکم چې دې اونیسی تاسو د پاره نیولې ځان لپاره نه چې تاسو کاریس پیدا او ځای کې ناشته او یا بعد یو ځانته مغې نیولې دا او پریو ته وای دا خو مخ کاری نیولې ده نه ما تم حلاله ده نه غي ځانته نیولې تا ته حلال نه دریم شو څلورم واذکر اسم الله واذکروا او یاد کړئ اسم الله نوم د الله علیه هغه باندې په وخت پر خودلو ښکار کې خاطر پر دې په دې وخت د الله نوم پیواله الله نوم پیواله نو که ادا څلور شرطونه پوره شي نو حلال خو ځکه الله وایي چې حلال دي چې مړ وي نو ځکه حلال دي ځکه چې سبا کې به خو د شرطونو ضرورت نشته کنه نوم باغستې بیا په دې کې اختلاف شته چې آیا موږ په ټوپک باندې چې کم سروي اولو دا جایز دی او کنه جایز دی چونکه د دې فیصله هغه وخت کې کیفیت دانو د ټوپکونو زموږ چې کوم د صورت حال ده او هغه نو هغه بنیاد باندې په دې کې هم د فقهاو اختلاف ده
چې آیا دا جایز دی او کنه دی. بعضو رائے دا ده چې کله ته ډس کوي باغ وخت کې ته کلمه به وایي چې بسم الله الله اکبر او به اولی او غمر شنو غا جایز دی. بعضو رائے دا ده چې نه دا نه دی جایز ځکه چې دا په مرګ داسې شو لکه مخ کې تیر شول چې هغه په سټو باندې مړ شوی دی. کدا سی شی باندې هغه ولګیدو چې هغه چیرې شو او وینه ته توي شو. نو په دې کې تقریبا د ټولو اختلاف دی انشته دا شی به جایز وینه توي شوی دا او د وینه توي دونه مخ کې کم شی چې تا په پر خو ده او هغه وخت ته د الله نوم غسته الله نوم غسته نو دې طرف ته اشاره و. او دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو سروې صبح کوي چاړه تیروي ورته دغه جگہ سره هغه تروي د تکلیفونه راځي. او دویم حدیث ته چې هغه تنگوي ما ان هغه پختکا هغه وخت کې چاړیو مته روي هغه چې هغه بیا ګوري وغه چې دغه د تکلیفونه راځي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو بل حدیث ته چې کله تاسو ته داسې تروي ملاو شي چې هغه په اوبو کې پریوته اوبو کې یعنی تاسو په پری خو یا داس وکړو یا بل شی وکړو هغه اوبو کې پریوته او بیا مرشوي ده نو دا حرام ده. د دې وجه دا ده چې د سا اغستو پته نه لګي چې دا د اوبو په وجه مړ شو او کدا ستاد اغختاری ده یا د ټوپک وغیرہ د حمله په بنیاد باندې مړ شو نه پته نه لګي. نو دې وجه هغه مخوري. او بخاری شریف حدیث ته دا همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې کم شي چې بوی کړي یعنی دومره وخت بعد ته ملاو شو چې هغه بدبودار شوی دی نو هغه بیا مخوري. هغه اسیم د ذهن هغه کراهت محسوسي. الله دې تاسو معاف کړي. واتقوا الله او یریږي د الله تعالی ان الله بشکل تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کړي. اليوم نرضي احل حلال شي دي لكم تاسو د پر الطيبات او پاک سيزونه. طيب معنا ما تاسو تکړي و چې شریعت کې حلال وي او ستا نفس هم هغه کراهت نه محسوسي. او دینه بیا د فقهاو درې شیونه خودلې دي. یو دا چې رنگ بدل شي دویم دا چې بوی بدل شي دریم دا چې خوند بدل شي. رنگ بدل شي بوی بدل شي خوند بدل شي یا درې وړه بدل شي یا یو شی بدل شي. نو دا ما استعمالوا دا د فقهاو تشریح د تخیل تشریح ودا سکړی دا. نو دا ځکه چې دا صفاتونه بیا په طیب کې ناراضي حلال دي او طیب نه دي لکه طلاق دي او بدی ولاړ دي رنگ بدل یا غي خوند بدل یا غي بوی بدل. وطعام الذين او حلال لتاس دپاره خوراک الذين دا خلقو الكتاب چې ورکړی شی او کتاب حل لكم هغه حلال لتاس دپاره دا غي خوراک حلال دی. خو دلته ګوري شی ځان سره خامخا نوٹ کړي دغه چې مخکې په خزو په کیمرا غلي چې آغا اهل کتابی وی عقیدتن نظریاتی يهودي وی یا عیسائی ده نظریه دا غیدا ده او هغه مشرک نه وي ځکه چې مشرک خو زمونږ د مسلمانان هم دي چې هغه کې د باباګانو د نور شنو باندې انومالي اگر که الله اکبر پیدا ټوله کال ولی ویلې دی او دا ټول قران په ولې ختم نکي خو چې هغه په عقیده کې شرک ته انداز خوراک مکو. همدارنګه د اهل کتابونه کاغه مشرکین نوینو الا بیا دا غي ختم حلال دي رشته لپاره او دا غي خوراک هم حلال دي د خوراک لپاره او کاغه کې شرک وي نو دې حکم بیا په سورته بقره کې تیر شوی دی چې تاسو لپاره نه دي حلال چې مشرک خذ سره نکاح کوي ولو اعجبکم اگر کاغه تاسو ډیر حرام نه هم ډیر خسته هم ولې نه. نو دا خبره ته جی عقیده د شرک په بنیاد باندې نه ده. جی دا د خدای زوی منل دا کله نه شروع شوی دي نه کله نه شروع شوی دي چې دوی وایي چې عیسی علی السلام د خدای زوی دا د عیسایانو عقیده خو نه ده کنه د عیسایت دا خو دوی گمراه شوی دي. نو دا خبره کوي دا دوی گمراه او دا اوس پوری دا غید هغه بدو خلکو ذکر الله کوي او اوس پوری بده کې داسې خلک شته چې هغه عیسی علی السلام ته د الله زوی نه وایي او دا تاسو لږ مطالعه وکړئ اوسم د دې تقریبا ډېر غټې ډلې دي او په دې کې هغه عیسایان چې هغه انجیل برناباس په نوم باندې چې کوم انجیل دی په دې انجیل کې ډېر زیات مشابهت ده قرآنی کریم سره ان ډېر لږ تحریف پکې شوی دی
نه د هغه عقیده چې تاسو وګورئ یا د يهوديانو وګورئ هغه په کې دا شونه نشته دي دا د عام لکه مثلا موږ مسلمانانو بارک الله فرمایي تاسو شرک مکوئ نو دې مطلب دا چې موږ ټول مسلمانان مشرکین یو نه دا مطلب نه دی الله تعالی د دې هغه بدیل ذکر کوي نو چې کومو کې دا کومو بدیل نه دا ذکر کړي جی 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 نو او چې کوم مشرک وو بس هغه حرام دی هغه به تخپل تحقیق کوي چې د سړي عقیده د شرک ته او کله شرک نه او د دوی کفر په دې بنیاد باندې نه چې کړي الله نه مني الله خو دې مني او یو مني نو دا عقیده خو د توحید شو دلته دی خو کافر دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نه منلو باندې نو دا کافر خو دي دا کافر دي او کچېری دی عیسی علی السلام ته یا عزیر علی السلام ته هغه درجه ورکړي د خدایي او یا هغه په ذات کې شریکي چې کنه دا اسوی دی نو نعوذ بالله عیسی علی السلام یا عزیر علی السلام اسوی دی نو دا شرک شو په ذات کې نو کدا کیده ده نو بس بیا باندې هغه کدا کیده نو هغه مشرک ته او چې مشرک ته هغه د لپاره حلالي کینه دا یو خبره شو دویمه خبره ده چې د دین نن سبا کیفیت چې کم ده نن سبا موږ تاسو ځان د لپاره چې د آیات باندې ځان پویو نو نن سبا په يهوديانو کې خوشتا يهوديانو کې عقیدتن يهوديان شتا او په عیسایانو کې عقیدتن عیسایان ډیر کم دي تقریبا نشته دي دا اکثر یا مشرکین دي یا دهریان دي سره دا شی پر خو دې خالص دا خبره غلطه پر خو دي د عیسی علی السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور بس خپل دنیا مفاداتو کې لګیږي لکه روس څوک دي تاسو روس پته روسیان څوک دي جی او نه عیسایان دي خدا دهریان شول د کمونیزم نظریه خپل کړل نو ګوره دا عیسایان هم پاتې نشول دا د دې سوچ د کمونیزم په دې سوچ بنیاد باندې عیسایان هم پاتې نشول همدارنګه چاینا ده هغه د دې عقیده په بنیاد باندې سره پاتې نشول مذهبي خلک دغه چې سوشلیزم نظریه خپل کړل همدارنګه امریکا انګلند وغیرہ باغی کې دا خبره سره یعنی تقریبا پاتې نه ده وته دا مذهبیت نه وته لري دا مذهبیت اډو کې وته لري نو دی وایي نه دا خبره اډو زموږ د عملی تور باندې ډیره کمه ممکنه ده چې هغه د راشینګ په ژوند کې ډیره کمه ممکنه ده چې راشي او کدا سي چرته وی نو چې الله ذکر کړی دی نو دې مراد دا چې وی په کې خامخه کني به الله نه ذکر کوله نو کچېره زموږ کروڑونه مسلمانان دي لکه یو پاکستان مثال واخله ولس کروڑ دي په دې ولس کروڑ کې وسړی ته دا خبره پیښه شو نو هغه یو د لپاره هم د الله حق خدا دې کنه چې موږ وضاحت وکړي کني بیا غو الله خپل حق نه وای ادا کړي نعوذ بالله نو الله خپل حق ادا کړي دي دین مکمل دی نو هغه یو سړي د لپاره کدا مسله کزمګه عمران خان نو کای وسړي د لپاره پیښه شو نو حکم غلا طرف نه پکار دی او ندی وجنه الله تعالی حکم کړي نور عام طور باندې تاسو دا خبره ځین کې واچوي عام طور باندې دا حالات ممکن نه دي دا تقریبا ممکن نه دي او دا کم خلک چې انګلند ته یا نور دینو تلاش دي سره ودونه کوي ناغه سره عقیدتن دین مسلمانان ناغه يهوديان او یا عیسایان دا ټول بس خالق نه دا څه نه هیڅ شي تاریخ په کې دومره شوی جی 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 نه تاسو لکه دینه زیات څه وضاحت معلومي یا تاسو ته څه خبره معلومه وي نو اخون توقعي ما خپل خبره واضحه که څومره چې زه پوهیدم او دینه زیات الله خبر دې ته نه خبر جی کومه چې آیات منو یا کوم چې د آیات خبره جی اليوم ننرذي احل حلال کړي شي دي لکم تاسو د پاره الطيبات پاکسونه وطعام الذين او خوراک دغه کسانو اوت الكتاب چې ورکړی شوی د کتاب حل لكم حلال د تاسو د پاره وطعامكم او خوراک د تاسو حل حلال د لهم اغوی د پاره والمحصنات او حلال پاک دامن خدي من المؤمنات د مؤمنانو نه دا حلال دي تاسو د پاره والمحصنات او پاک دامن خدي یعنی هغه خدي چې هغه نکاح کوونکی نیکی خدي
من الذين دا خلقنا اوتل کتاب چې ورکړی شوی کتاب من قبلکم استاس نوړاندې اذا هر کلا اتیتموهن چې تاسو ورګي اغوی تا وجورهن مہرون د اغوی محسنین جگہ په نکاح کې راوستون کی وی غیر مصافحین زنا کون کی نہیں یا لفظی معنی مستی وستون کی نوی دل لگی کون کی صرف نہیں ولا متخذی او ننیون کی وی اخدان د یارانو په پټا د پټو یاری کون کی هم نہیں ومن یکفر او څوک چې انکار وکي بالایمان د ایمان نه فقط تحقیق سره حبط ضایع شو عمله عمل دهغه وهو غضب فی الاخرته باخرت کې من الخاسرین د توانیان نبوی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا هر کلا قمتم جتاس ادریږي الى الصلاه مانزتا فغسلوا نبیا اوینځي وجوهکم مخنخبل وایدیکم اولاسن خپل الى المرافق تڅنګلو پوری دې پوری الى المرافق څنګلو پوری وامسحوا او مسحوا کوي برؤوسکم بخلوا سرون باندې یو وره مسدا او دا په ټول سر باندې دا بالکل اخر تولل دي خامخه او طریقه بداوه چې داسې لکه مثلا تاسو داسې وکړو او بیا هم داسې راتاو نو مسح وشوله او بیا په غوګونو دي او ورمېک باندې مسح مری باندې مسح د حدیثو په الفاظو کې نشته او الفاظ د قران کریم هم صرف په سر باندې دي دا مونږ چې داسې کوو دا بدعت ده دا صحابه کرام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړی مسح دا مسجد لپاره لاس خطه یو سي او بیا راوړي او دا ټول سر د پاره صرف زموږ امام ابو حنیفه دا رائے دا د هغه رائے دا چې د سر څلورمه حساب کما سوشي نو مسوش ولا ندی وجنه خلق صرف دل تداسیو کی خدا رائے ډیر زیاته د نور رائے په بنیاد باندې ځکه چې څلورمه حساب دا وضاحت امام ابو حنیفه په دې الفاظو کې هم نشته چې څلورمه حساب نه مراد د هر وخت څلورمه حساب کده ټول سر څلورمه حساب وخت څلورمه حساب کده سر څلورمه حساب بهر د فقها او اختلاف ته دغه ما تاسو خو طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چا مت استو شاد لاس شاد نبی مختلف دغه چې ټول سر مراد ده او د تعالی فرمایي هم چې مسو کې په سر باندې وارجلکم او په خپل خپل باندې ارجلکم دلته یو د الفاظ یو مشکل شته نه وزن خلکو جوړ کړي دي خزنه خلکو جوړ کړي دي نه دا ارجلکم په دې مس سره تړلې ده او کدا ارجلکم د فغسلو سره تړلې ده نو دا زمونږ په علاقو کې بعض خلکو د ارجلکم تړلې دي د مسح سره وامسحوا برؤوسکم وارجلکم مسحوا کوي په سرونو باندې او په خپو باندې نو دی وجنه په خپو باندې مسح کوي خدا معنا صحیح نه ده دا صحیح نه ده ځکه چې وامسحوا مسحوا کوي برؤوسکم د به د حرف جر دی او چې کله حرف جر داخل شي نو مخکې زیر ورکړي اسم ته نو برؤوسی شو او بیا د دې ته وخت د دې سره تړل ده ارجل او د ارجل چې کوم دی بیا په لام باندې پکاره چې زیر وي او ارجلکم نو بیا شاید چې دا معنی شوی وي دا چې عربي څخه زده خاص کر تاسو چې لکه زګ چې په معنی کې غلطي ونه شي نو چون کې زبر ده نو زبر او تړای تاسو مخ کې وجوهکم سره ګوري فغسلوا وینځي لاسونه وجوه وینځي وجوهکم خنقل وايديکم وجوها زبر ده ایدیا زبر ده ارجلا زبر ده نو دا تړلې دي هغه صفت سره نو دې مراده چې اوینځي خپې بیا بعضی مفسرینو دې کې دا تحقیق کړی دی تاکید کړی دی چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم کدا دې سره اوم تړي اړو هم سره و تړه نو دې مراد بیا دا ده چې سر باندې مسو کوي خپې اوینځي او خې اوینځي مسح کوي دغه چې باغ باندې امکان ده ګندګي زیات وي هغه یو تعویل کړی دی دا نورم دی په بهرحال د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په بخاری شریف کې چې کوم احادیث ذکر شوی دی یا په مسلم کې بخاری حدیث ملاو شي نو سړی اطمینان وشي یا په مسلم کې یا په نور حدیثو کې چې صحیح حدیث ټول نو هغه طریقه هم دغه خودلې دا چټور نه اول بد بلټینا او به داس طریقې سره واخلې چې ستا لاس هغه ابو کې دنه اون لګي وې وینځي بیا هغه بلټی کې هغه لکه مثلا د لوخه ده هغه کې به اوبر واغسته او هغه نه بل سره اوبر واغسته درې واره بخله تواچولې درې واره پوزي تواچولې درې واره هغه مخ وینځو او درې واره څنګهلی وینځلې یو واره مخ وینځل او دغه رنګ خپې تر دې گیټو پوری وینځلې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا زما او د پیغمبرانو او د طریقه ده چرندام چې تاسو ورته دا زما او د پیغمبرانو دغه طریقه ده
او دین علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 وره او یو وره هم کړل کچېری او بلګي وی یا ته مجبور یې یا نشي کولای نو دا څلور شیونه چې په دې آیت کې ذکر شوی دی دا فرض دي دا بخامخا کوي الا دا چې او بالکل نه یا ته بیماری او تا دا بیماری زیاتی نو بیا ته مثلا عموما خلق کله داسې په سفرو کې گیر شي دومره وبدي نو هغه سره مخ لاس دې پورې مساو کا اخفي وینځه کته خپل ته وبوانه چې اپوزیت وانه چې نستا او د چلندا مستمز کول شي او کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثره طریقه دا هغه طریقه دا درې واره او دا ټول او دا حدیث د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته بخاری شریف کې دی چې باقاعده او بیره او وخت او خلکو ته او خود چې دا طریقه دا طریقه ده او داس کول نو برؤسکم بصرون خپل باندې او ارجلکم په خپل خو باندې یعنی قوین دې په خپل الال کعبه تر گیټو پوری وین کنتم او کچری تاسو جنوبن په حالت جنابت کې نو بیا څه کوي فتوحرو نو خزان پاکي مطلب دا چې بیا ټول غلام وي دغه چې جنابت سره مخکې حکم تیر شوی دی نو بیا غلام وي دلته یو حکم بلم زده کوي چې الله فرمایي چې اذا قمتم الى الصلاه کلم چې مانځه ته ودرېږي نو دا کار کوه نو حکم د هر مانځه د پاره دی البته رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې جواز ورکړی دی چې کچېری ته نشي کولای یا سستی غالبا ده یا ستړی یا څه نو کتا او دس په دې دوه لارو باندې هوا یا نور شي نه وتلی نه نو دی وجنه ته بیا په دې باندې او دس کولای شي بیا او دس کولای شي کغه ته تا طاقت دیری نو بیان درې منظمور باندې کولای شي خدا بهتر نه ده بهتر ده چې هر مست او دس وکړي شي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې کله یو سړی په خې طریقې سره او دسو کی او د دنیا د خبرو نه مخ کی یو دوه رکعات نفل کی او دا سیو کو دوه رکعات نفل وکړ نو الله تعالی به د څومره ګناهونه کړی دی الله تعالی به معاف کړي الله به معاف همدارنګه د مسواک ذکر دی پیغمبر اسلام فرمایي چې کما باندې ګران نه وای ما به هر او د سکه حکم کړی وای چې مسواک خامخا وکړي او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف حدیث ته چې دا مسواک دو فائدې رسي یو د الله رضا دویم تاسو د خپل صفائی الله رضا تاسو د خپل صفائی نو ډېر غټي ثوابونه دي الله دغه موږ توفیق راکړي وان کنتم او کاغه او کای تاسو مرضى بیماران او علی سفرن یا په سفر باندې یعنی او بنه ملاویږي یا او بن نقصان رسي او جاء او یا راشی حدن یو قسم کوم تاسو نه من الغائط د ډکو امتیازنا یعنی غنا راغلی نو هغه دا هم بیا وینځل دی او داس کول دی او لامستم النساء یا ملاس لګولوي زنانه وتا صحبت هم کړی فلم تجدوا تاسو نمو ما ان او فتيممون تيمم کوي صعيدا بخاوري طيبا پاک سرا فامسحوا نبي مسحو کوي بوجوهکم بخبل مخون باندې و ايديكم او بلاسون خپل باندې منه د اغینا بخاورنا نغینا ما يريد الله نغوړی الله تعالی ليجعل جوړ کی علیکم بتا سمانه من حرج ستنگی نو بنشته نو الله تنگی نه کړی خیر دی ولکن او لیکن یرید غواړی الله تعالی لیطهرکم چې پاکی تاسو ان دې او داسه کې تاسو د لپاره پاکی ده او اوس چې کوم تحقیق شوه دی چا نه تحقیق کړو او اوس غبره ټوله دنیا کې دا ثابت شو چې کله انسان ستړی وي یا انسان باندې ټینشن وي ټینشن ډیپریشن کی وي هغه د جسم د پنځه ځای نو وینځي نو هغه به دا و ځای نو وینځي هغه به هغه ټینشن یا ډیپریشن به هغه به ختم شي او موږ ته هغه و ځای نو الله تعالی په قران کې په حدیث هغه کې خود دې په او داسه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو غوسه نو او داس کوي ستړي کله ستړي راشي تاسو او داسو کې انسان ته کافی ده تمام آرام ملو شي ورسره نو الله غواړي دا چې پاکي تاسو وليتم او دې لپاره چې پوره کې نعمت خپل علیکم پتا سو باندې لعلکم دې لپاره چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې دې یعنی په خپل ځان وميثاقه اوعده الذي وعده وثقكم به چې تاسو سره کله کړي دا هغه بیعت عقبه کې چې کوم وعده کړی و د صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مونږ به خپل غمی کې خادي وي پستا خبره ومانو خوشالي کې خپوي خبره بستامن هغه ته اشاره ده او دغه بیعت په بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هر څو بچراتل ایمان به راوړو یا بغي معاهده کوله نو بیعت بنیادی شی به دغه بیعت د بیع نه ده بیع نه خرڅول یعنی ما ځان خرڅ کو پتا باندې پدې دي شی نو باندې هغه به دا چې خپایم که خوشاله هم ستا خبره ومنم تا حکم ومنم
اس قلتم مرکل چې ویل تاسو سمعنا چې واوریدونګا واطعنا عمومنا واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی علیم په هده بذات الصدور په خواندانو د سینو یا پرازونو د سینو یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کونوا شی قوامین مضبوط قوام مضبوط سیدا لله الله تعالی د پاره شهداء گواہی ور کون کی بالقسط د انصاف ولا یجرمنکم او مجبور دینه کی تاسو شنآن قوم دشمنی دی یو قوم د چا په دشمنی کې دی حتی ونه ورځيږي العلا الله تعدلوا دا چې انصاف نه کوي انصاف کوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره بهترینه طریقه ده چې يهودي څومره له دشمنانو او چې کوم ځای کې د انصاف خبره راغلی ده نه په مقابله کې مؤمن ته حق نه ورکړي او چې حق دی يهودي شوی د نه ورکړي اگر کدا له دشمن والی نه نو دا غرنګ هر وخت اعدلوا عدل کوي انصاف کوي هو دا انصاف اقرب ډېر نږدې دی للتقوا تقوا د پاره دا تاسو کې د تقوا غ صفت پیدا وکي واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی خبير خبر ده بما تعملون فعملون باندې چې تاسو کوي وعد الله وعد کړی ده الله تعالی الذين او خلق سره امنوا چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عملونه وکړل نیک دوی سره الله وعده کړی ده د تشي لهم چې دوی د پاره به مغفرتون بخنه ده واجر بدل ده عظیم لویا والذین او کسان کفرو چې انکار وکړو وکذبوا او دروغ وګڼل بیا آیاتنا زموږ آیاتونو ته د دروغ نسبت وکړو اولئک هم دغه کسان اصحاب الجحیم دا به ملګری د جهنمی الله دې تاسو بچ کی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم پتا سبحان دی ان تاسو په خپل ځان باندې چې کوم الله نعمت کړو هغه یاد کړئ اذا وقت کې هم چې اراده کړی و قوم یو قوم اندا یبسطو چرا وګد کی الیکم تاسو ته ایدیهم لا سنخفل دا په تنعیم یو علاقه په حدیبیه کې او د رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې دوی اتیاو کسانو حمله وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته ویلي چې هغه خو پیغمبر نه او امام خو صرف نه او بلکې هغه پیغمبر او خجر نیلو بهترین هغه بیدارو زیرکو هغه دې پویدو چې کم کم زیره په ما باندې حمله کیږي او زه تیارې وکم نو هغه چې کم تیارې کړو نو د 80 وړه کسانی اونیول ژوندۍ گرفتار کړ دا کوم چې حمله کولو کوشش کوو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف وکړل چې موږ جګړه ته نه راغلي موږ عمره ته راغلي خو تاسو حمله کول دی وجه ما اونیول او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف وکړل نو الله وایي چې دا اختیار د دې ګرول یا د دې باندې تاسو غلبه کول دا الله درکړ تاسو ته هغه اراده کړی و چې تاسو سره جګړه وکړي او په یوې موقع کې د خالد بن ولید غډلا باقاعده دوی سره کوشش وکړو چې جګړه وکړي بلال تنکو حمله په وکړلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې لاس بنو چته ناغه ایمان وبیا چې هغه اتم اوزوردل هغه په کافرو باندې لاس چتنه دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې مکه وای داسي ان یبسطو چراوب کی الیکم تاسو طرف ته ایدیهم لاسن خپل فکف نو هغه بند کړل ایثار کړل ایدیهم لاسن دا غوي عنکم استاسنا بعض خلکو چې کم د پرویز یا د قیدیانانو په صورت کې دي او دا تنظیمونه خاص کر د قیدیانانو دا جوړ شوی دی د جهاد او د قران په مخالفت کې دغه وخت د جهاد خبره وا نو دا تنظیم انګلند امریکای عیسایانو جوړ کو او دې لپاره حکم چې پیغمبر دې دی هغه وته جوړ کو او دا د دې اصل کار داو چې جهاد چې کوم دي دا ساقط کی جهاد نشته بس دغه چې امام نشته دغه چې دا نشته دغه چې دا نشته دا غیب دلایلو کې یو آیت دا هم ده نو چې کله تاسو هغه سره خبره کیږي نو تاسو مخکې نه تاسو معلومي چې دا غي ادا نه چې الله وایي چې لاس مو چې توي بدی باندې الله وایي چې لاس مو چې توي نو الله خو بالکل دلته ویلي دي چې لاس مو چې توي او کیفیت هم داو چې لاس مو چې توي خدا قران خو لګ د سورستو یا مخکې لګواړه وراوړه چې بل ځای کې الله څه ویلي دي او کني دي ویلي کيو هم دا ویلي دي چې لاس مو چې توي بل ځای کې الله تعالی ویلي دي چې کتب علیکم القتال قتال پتا سو فرض ده وقاتلوا وجنګي بقدا حکم ده باقاعده د الله تعالی نو دا چې کله قران نه داسې خپل مرضی آیتونه راواخلي او بیا چا سره د قران ټول علم نوي نو بیا هغه غریبان د کشي وسره لاشي چې اوسه خبره خو صحیح ده چې الله ویلي دي نو واتقوا الله او يرجد الله تعالی وعلى الله وبلا تعالی باندې
کلیل مؤمنون فکار دې ځان دې اوس پری المؤمنون مؤمنان ولقد بتحقیق سره اخذ الله اغسطد الله تعالی میثاق اخلق وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا وبعثنا مقرر کړیو منهم د دوینا 12 دولس نقیبا سرداران دغه ځا دولس دلې وي د یعقوب علی السلام دولس زمنو د هر ځوی په بنیاد باندې وډله یو قوم جوړ شوی نو دا جګړمار قوم نو الله تعالی د هر خاندان د خپل مشر ور کړو وقال الله ولی ولا تعالی انی جزا معكم تاسرما لئن کجری اقمتم الصلاه تاسو قائم کوم واتیتم الزکات او زکات امرکو وامنتم او تاسو ایمان راوړو برسولی زما په پیغمبرانو باندې خو صرف ایمان مراد نه دی ګوري وعزرتموهم او تاسو مدد وکي دا غي واقرضتم الله او قرض مور کو تاسو الله تعالی ته پیغمبر چې کم کاری په کار کې مدد وکي نه پیغمبر کار څه د دین غلبه داغه ابتدا دعوت وا او انتهای غلبه و د دین په دې کې امداد وکي تاسو واقرضتم الله او تاسو قرض ورکړي الله تعالی ته قرضا حسنا قرضا خستا لا اکفرن نو دې جواب کې وصلا وای زبس کوم بیا لا اکفرن خامخمغه بما کو عنهم تاسو نه لري بو تاسو نه سیئاتکم گناهونه دي تاسو یعنی بوج د گناهونه دي تاسو ولا ادخلنکم او خامخاب مونږه داخل کو تاسو الله فرمایي جنات جنتونو کې تجری چې رواني بوي من تحتها د غیلاندې الانهار نهرنا فمن بیا چې هر چا کفر انکار کو بعد ذالک ورستو د دینا منکم پتا سو کې دستا سنا فقط پتا کې سرا ضلغه گمراه شو سوا السبیل د سخلارنا فبما نقضهم بس پس وجا فبما بس ولی پکمه وجي څه وجه ودی د پاره نقضهم ما تولد وعده دوی ما تولد دوی میثاقهم وعده خپلې لعناهم مونږ لعنت وکړو باغوي باندې وجعلنا جوړل قلوبهم زړه داغوي قاسیه سخت او دا د الله ډیلو بدبختی ده چې نه مانی او زړه دې سخت شي او بیا تاسو بزرګ کډو نرمي راځي نه دا ولې داسې شو الله وي سزا مې ولې ورکړه یحرفونا دی به تحریف کوي بدلی الکلمه خبره کلام عم مواضعه دا غید اصل ځایونه د خپل ځایونه هغه ځایونه خبره بدلی په دې بنیاد باندې او د دې واقعه مته تاسو بیان کړی ومه چې هغه کوم یو يهودي خدي زنا کړی و او بیا ویل چې د دې سزا په خره باندې کینول یو مخکرول دي او بیا چې ورته تورات راوړی نو تورات باندې لاس کې خو هم دا غرنګ یو يهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه کړی و هغه ورته ویل چې موږ په تورات کې خدا حکم نشته او دام قاعده تاسو زده کړئ چې هغه وخت کې یا اوس پورې اوس خو ډیر زیات تحریف شوی دی کنه خو هغه وخت کې دومره ډیر تحریف نه وو چې داسې یو حکم چې په تورات یا په انجیل کې راغلی وي او دا هغه تردید په قران کې نه شوی نو دا حکم به مګرنګ حکم د الله طرف نه وي اوس خو ډیر زیات تحریف شوی دی سره حقیقت تقریبا پاتې نه لري او که څه پاتې وي داسې او هغه حکم د قران سره ملاوت خوري نو هغه خاصم تاسو معلومه ده چې ناسخ قران دی ناسخ قران کله سره تا ناراضي نو دی به دا کار کوو نو هغه په تورات کې دا خبره د تدبیر لپاره وکړه چې په تورات کې باقاعده د رجم سزا موجوده و نو دا د رجم سزا د موجودواله د په خپل د ثابتو چابونګ باندې راغله دا د هغه خلکو په تردید کې موکړه چې کم خلک د رجم سزا نن سبا منینه حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې شوی دا په حدیثو کتابونو د دینه ډک دي او حدیث تواتر دي مسلسل ولا تزا ونسو او دوی کړل حظا یو برخه مما دهغنا ذکرو چې دیت نصیحت ورکړې شوی وو به د اغه ولا تزالو او همیشه به تطلعو چې تا د اطلاع رضی علی خائنه د دې په خیانت باندې یعنی د دې د خیانت کولو دغه سلسله باندې به زوال ناراضي همیشه به دې ته اطلاع رضی چې د خیانت او اوسه پورې انداسي ده اوسه پورې هغه ورځ ما تاسو ته تقریر کې خبره کړې مو چې د دې عیسایانو سره چې څومره معاهدې شوې دي د پاکستان او نن سبا افغانستان باندې هغه خپل وزیر راخوري کړی نو دا د هر وادي خلاف کړی دا پوره کینا چر نه پوره کړی منهم د دوینا الا مگر قليلا لګو منهم د دوینا
فاعف عنهم بس معاف کدوی وصفح او مخواړه ان الله بشکل تعالی يحب منك المحسنين نکی کون کو سرا ومن الذين زند خلقنا قالوا چغي وای ان بشکمغا نصارى عیسایان نصارایو اخذنمغا غستدا میثاقهم غسنمغا غستدا میثاقهم کلک وعده د دوینا فنسو ندوی هم هیر اکللا حزن یو حصہ مما دا اغسنا ذکرو چې نصیحت ورکړی شوی او به دا اغي فاغرینا بس من گواچ ولا بینهم د دې بمن کی العداوه دشمنی والبغضاء او کنا الى يوم القيامه تر ورځې قیامت پوری اوس پوری د يهودانو د عیسایانو په منځ کې ډیر زیات بغض دی خو بیا موږ خبره کومه چې اختلاف پکې رانه شي چې کم د دې مذهبي يهودان دي اوس پوری غي عیسایانو سره او موږ سره دشمنی کوي او کم چې د غي مذهبي عیسایان دي هغه يهودانو سره موږ دشمنی کوي او دې منځ کې دا دشمنی الله چول ده خو چون کې عام حالت د دې مذهبیت نه خالص وتلې ده خالص وتلې نو دې وجنه غي بنیاد باندې دوستی شته او مذهبیت په بنیاد باندې دوستی سم غره کې دشمنی ده هم غره کې دشمنی ده او دا اوس چې دې کوم یو ځای شوی دي نو دا یو ځای د خپلو کې په مینه بنیاد باندې نه دي یو د دنیوي مفاداتو لپاره دي او بل مسلمان په مخالفت دي نو مسلمان اصل دشمن غړي يهودي ډېر غټ دشمن چې د عیسائی ډېر غټ دشمن چې د يهودي خو په دې باندې کم از کم متفق دي چې زموږ دواړو لپاره اصل دشمن د اسلام دی او الله تعالی دی بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کفر چې کوم د ملت واحده ده وسوف زرد ينبئهم چې وبقایدوی ته الله ولا تعالی بما كانوا بغصبانی چې ودو يصنعون چې کول به چې جوړول الله بدوی ته وخیغه یا اهل الكتاب یا اهل کتاب وقت پتا کی سره جاءکم راغله د تاسو رسولنا زمونږ د پیغمبر یبینو چې بیان کوي لکم تاسو ته کثیرا د ډیرو مما دا خبرونه کنتم چې وای تاسو تخفونا چې پټول بما من الكتاب د کتابنا ويعفو او د معافی کوي ان کثیرا د ډیرو خبرونه چې تاسو نه پټ کړی دا او یا الله در باندې بطور سزا بند کړی و او بیا الله تعالی حلال کړ قد پتا کی سره جاءکم راغله تاسو ته من الله تعالی طرفنا نور شریعت وکتاب نو کتاب مبین خارا یهدی ہدایت کی اللہ تعالی به باغ ذریعہ سرا الله ولا تعالی من اتبع من اغچا اتبع چې پیرویو کی رضوانه رضامندی د الله تعالی سبل السلام لارې د سلامتی لارې د جنت ته د الله رضا ده ويخرجهم او روب سیدوی من الظلمات التيارونا الى النور رڼا طرف ته باذنه په خپل حکم سره ويهديهم او هدایت کوي دوی ته الى صراط مستقيم دلاره برابرې لقد بتاکیک سره کافر شول الذين اغكسان قالوا جوي واي ان الله بشکل تعالی هو المسيح د عیسی ده ابن مریم چې زوی د مریم یو دا کافر شول قل او یا فمن بسوق د یملکو چې مالک بشي من الله تعالی طرفنا ان د الله په مقابله کې د عیسی علی السلام شیئا د تشی ان اراد کثیر اراده ولري الله تعالی ان یهلک دا چې هلاک کی المسیح عیسی علی السلام ابن مریم چې زوی د مریم ده یعنی کتا سوای چې دا خدای دی او یا د الله زوی دی کچری الله د سزا ور کول او غوړي نو څوک دی چې هغه به منه و امه او مور د هغه د عیسی علی السلام ومن او هغه څوک په الارض چې بزمکه کې دي جميعا ټول کدا ټول ته الله غوړي سزا څوک به حساب چا طاقت داسي ولله ولا تعالی د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا وما او هغه شی بینهما چې دې ډول په منځ کې دی یخلقو هغه پیدا کوي ما هغه شی یشاء او چې غواړي والله ولا تعالی علی کل شیء بارشبان قادر دی وقالت او واي اليهود يهوديان والنصارى او عيسایان نحنو مونږ چيو ابناء الله زامن د الله تعالی یو واحباؤه او مینا کون کیو د هغه یعنی مونږ سره هغه مینا کوي مسلم شریف یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نا ابو هريره روایت کړی دی چې کچېری یو سړی عمل جهنم ته برابر کی نو د خاندان مده چر اخلاص نکړل شي اگر کله خاندان ډېر مبارک اور بختور ولی نه او د دې دلیل په آیاتونو کې د پیغمبرانو بچی دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل یو واری متفقون علیه حدیث ته د عائشہ رضی الله تعالی عنها ده چې هغه ویل چې اے عباس تریو اے صفیہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور او یکو بیبیو نوم زمګه د مور همدارنګ اے فاطمه څه غواړی مانه دنیا کې وغواړی کما او سورہ سید بتاست در کما
او آخرت کې به په دې باندې ډاډه نشي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نه او زبال ته تاسو ته نشم درکول او دې واضح نور څه شي بخاری او مسلم دواړو کې حدیث ده قل او آیا فلما بسوله يعذبكم عذاب درکې تاسو ته بذنوبکم تاسو په ګناہوں چې تاسو وایي چې موږ د الله زمون یو دغه خوخ یو نو الله به سزا ولې درکې څوک چې خوخ ته سزا ورکړي بلکې انتم تاسو بشر انسانان یې ممن دا غچانا خلقا چې پیدا کړی دی الله تعالی یغفرو ها دا قاعده شتا قاعده څه دا یغفرو چې هغه بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې وغواړي او يعذبو سزا ورکړي عذاب ورکړي من یشاء او چاته چې وغواړي الله دې موږ معفو کې الله دې موږ عذاب نه بچ کړي ولله ولا تعالی د پاره ملک السماوات با سید اسمانونو دا والارض او دزمکی وما او ده غشي بینهما چې د دوړو بمنس کې دي و الیه امدا الله تعالی طرف ته المصير واپس تل دي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب وقت تاکي سرا جاءکم راغله تاسو ته رسولنا زموږ پیغمبر یبینو چې دا بیان کوي لکم تاسو د پاره وضاحت سره بیان کوي تاسو د پاره علی فترتن ورستو د اغنا چې بدشي ویو من الرسل د پیغمبرانو نه عیسی علی السلام تقریبا د 500 کارونه ډیر بدشي ویو چې پیغمبرانو راغلي عیسی علی السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې او دا سلسله کا تشیع نو الله وای ما بیا احسانو کو تاسو باندې دا سلسله جاری کړله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت کې می پیغمبر درکو من الرسل د پیغمبرانو نه اندا چې ان تقولوا دا چې تاسو اونوایي ما جاء انا چې نور غله مونږ من بشیرین تغزیر ورکون کې ولا نذیر او ير ورکون کې چې دا بهانه بیاونه کوي فقط بس بتا کی سراجا اکم راغله تاسو ته بشیر زیر ورکون کې ونذیر او ير ورکون کې والله اول تعالی علی کل شیء قدیر فرشی باندې قادر دی